د ادم خان د مرګ نه پس په سوشل میډیا باندې څه خبرې روانې. پولیس د سوشل میډیا په کومو خبرو باندې مجبور شو چې هغه دغه میسیجونه او دغه خبرې پیلاولو والو خلاف کاروایی شروع کړي. په سوشل میډیا باندې چې کم خلک د پولیس خلاف میسیجز کوي هغه پاکستان کې دي او که بهر دي پولیس بد هغه خلاف څه کاروایی نه کوي. د حواله سره د ادم خان ضرور پیغام هم راغله دی. ادم خان او داغه د مرګرو د پولیس مقابله ایف آئی آر کی نور سے خبری دی. سر کل پشاور پولیس نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. اس میں کہیں کہ سوشل میڈیا پہ پولیس کے خلاف بعض لوگ کمنٹس کر رہے ہیں, بعض لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں جس سے پولیس کی تصدیق ہو رہی ہے. تو ان کے خلاف پولیس نے کہا کہ کارروائی کی جائے گی. یہ کن قسم کے لوگ ہیں جن کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ سر تھینک یو ویری مچ کیسر صاحب. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بے بنیاد جھوٹے الزامات پولیس کی کارروائیوں پہ لگاتے ہیں, پولیس پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور پولیس فرام آور کانسٹیبلز ٹو دا ہائر لیول ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور پولیس کے کام میں رکاوٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, اور اپنے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم غلط استعمال کرتے ہیں. ان کے خلاف تمام تر لیگل اور قانونی کارروائی پولیس کرے گی, ان پہ مقدمات کیے جائیں گے, اور اس حوالے سے جو ملک کے اندر ہیں اور جو ملک سے باہر ہیں دونوں کے اوپر سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. اس حوالے سے ہم نے جو تمام لیگل اور کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں جو باہر ہیں ان کو لے کے آنے کے لیے ان کے ساتھ بھی رابطے میں, اور ہمارا لیگل فریم ورک بھی بن چکا ہے, اور ہم کسی بھی ایسے عناصر کو نہیں چھوڑیں گے جو اس طرح کی بے بنیاد اور جھوٹی پولیس کے خلاف باتیں کرے گا. اب تک کیا تیاریاں کی گئی ہیں سر ان لوگوں کے خلاف, یا ان کو کوئی میسج دے رہے ہیں کہ مطلب کارروائی سے پہلے ان کو کوئی میسج دیں آپ؟ بالکل میسج, یہ ہمارا میسج ہی ہے یہ سب کے لیے کہ جو سی سی پی او صاحب نے بتایا ہے, ایس ایس پی صاحب نے بتایا, یہ ہمارا میسج ہے سب کے لیے کہ یہ باز آ جائیں. اور ہماری ٹیمز بھی ہیں جو یہ تمام تر یہ ٹریکنگ کریں گی کہ یہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی بے بنیاد اور جھوٹی باتیں کر رہے ہیں. اور لیگل حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وی آر ان کنیکشن ود کنسرن ڈپارٹمنٹ. یہ ضرورت کیوں پیش آئی سر, اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ دیکھیں, ہم پوسٹ ماڈرنسٹ ایرا میں رہتے ہیں جہاں پر ایجنڈا فریمنگ کے تھرو چیزوں کو بنایا جاتا ہے اور پھر انہیں پھیلایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اسی طریقے سے غلط اور بے بنیاد چیزیں بھی پولیس کے اگینسٹ آتی ہیں, جس کی وجہ سے پولیس کا مورال بھی کم ہوتا ہے, لوگوں کے درمیان بھی پولیس کا جو امیج ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے قانونی کارروائی کریں گے اور کر رہے ہیں. اس میں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں سر؟ ان کی پشت پہ پولیس بھی ہوتی ہے بعض کیسوں میں؟ نہیں, پولیس نہیں ہوتی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فیم چاہتے ہیں, بیسیکلی اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں, اور مشہور کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہا ہے اور اس سوسائٹی سے گند ختم کر رہا ہے تو اس کے اگینسٹ بولیں گے تو آپ مشہور ہوں گے. شکرانو مرګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په 7 اکتوبر باندې په کوهستان کالونی کې یو پولیس مقابله شوی و. په دې پولیس مقابله کې ادم خان, مجاهد او صمد خان دا درې کم چې مرګریو دا درې وانه په هغې کې مړه. پولیس وایي چې دا پولیس مقابله 3 غنټې وه. دې کې چې اوسه پورې کوم انفارمیشن و هغه ما تاسو سره شیر کړي. خو د ادم خان د مرګ نه پس چې په سوشل میډیا باندې کم کمنټس کیږي, کم ویډیوګانې شیر کیږي, د پولیس په هغې کې زیاتر ویډیوګانې او کمنټس داسې دي چې د پولیس خلاف وي, د پولیس چې کم مورال دی د هغې باره کې وي. نو دې حوالې سره پولیس ایکشن اخیستی دی. د پېښور پولیس سربراہ وینا ده چې کم خلکه د سوشل میډیا باندې د پولیس خلاف یا د محکمه پولیس خلاف داسې کمنټس او داسې میسیجز کوي یا ویډیوګانې کوي چې هغې باندې د پولیس ساک ته نقصان رسي او د هغې بدنامي کیږي. نو د هغو خلکو خلاف به پولیس سخت نه سخت کاروایی کوي. دې حوالې سره د پولیس د رای وینا دا ده چې دې کې څه کسان داسې دي چې هغې په پاکستان کې دي او څه کسان داسې دي چې هغې په نورو ملکونو کې د پاکستان نه بهر. نو پولیس وایي چې د دغه کسانو ډیټا چې کوم ده دا دوی رایوځای کوي, دوی په هغې باندې کار شروع کړی دی. په دغه خلکو خلاف به پېښور کې په مختلف تاڼو کې ایف آئی آرز کیږي چې کم خلک په پاکستان کې دي د هغې خلاف بدل د کاروایانې کیږي. که دې کې بعضې کسان داسې دي چې هغه د ملک نه بهر دي, په مختلف ملکونو کې دي, او ای د ادم خان د مرګ نه پس یو سلسله شروع کړې ده چې ای د پولیس خلاف کاروایانې خبرې کوي, کمنټس کوي, په پولیس باندې اعتراضات کوي. دغه پولیس مقابلې حوالې سره عجیبه عجیبه خبرې کوي. نو د پولیس وینا دا ده که فرض کو دغه کسان بهر دي نو دوی د ایف آئی اے د نادرا او د وزارت داخلې سره رابطه کړې ده. د دغه ټولو کسانو ډیټا هم دی وایي چې رایوځای کیږي. د دغه خلکو د شناختی کارډونو بلاک کولو دپاره, د پاسپورټ بلاک کولو دپاره او د نادرا کې د هغې خلاف کاروایانو دپاره دی وایي چې موږ
د محکمو سره رابطه کړې ده دغه کسانو خلاف بدی ته پیر څنګه چې ماته استوي چې کم خلک بهر هم دي دغه خلاف هم دلته اف ای آر درج کیږي او بیا په انټرپول په ذریعہ باندې به دغه خلاف کاروایی نه کیږي نو دا هو د پولیس یو میسج نور ما تاسو ته هغه د کوی باره کې خو مخکې ویډیوز کړي اوس مې مې دې حوالې سره ما چې تاسو ته بله کومه خبره وکړه د ادم خان د رور هم یو وایس میسج چې کوم دی هغه وایرل شوی دی هغه په هغې کې ویلي دي چې یاره زما د رور مختلف اکاونټونه د هغه په نوم باندې د ادم خان په نوم باندې خلکو کولو کړي دي او په هغې باندې د ریاست خلاف خبرې کېږي نو هغه ټولو خلکو ته یو میسج ورکړی دی چې د ریاست خلاف خبرې مه کوئ که تاسو فرض کړو زما رور سره ډېره زیاته همدردي وي نو پکار ده چې هغه ته خپلې دعاګانې وکړي ځکه چې هغه اوس د هغه ته د دعاګانو ضرورت دی هغه اوس په دې دنیا کې نشته نو دې کې د ټولو خلکو لپاره یو میسج دی دې کې مطلب داسې زما د طرف نه ما دې کې تاسو ته یو خبره کړې ده کمې خبرې چې ما تاسو سره ډسکس کړې دا دي د پولیس طرف نه ما وی چې زه مطلب څونه کتونکي دي چې زه هغې ته ویم چې یاره هغې دغه کم میسجونه کوي نو د هغې نه مخکې دي ته دا مشکلات پیدا کېدی شي او د پولیس دا خبرې دي نو هر څه د ادم خان که مونږ وګورو په سوشل میډیا باندې نور داسې خلک وګورو مطلب دا دی که د سوشل میډیا والا خلک وګورو ټیک ټاکران وګورو نو هغې دغه ویډیوز جوړ کړي په هغې کې دغه خلکو ته بیا ډېر زیات مشکلات وي نو زه وایم چې مطلب هر یو کمنټس کوي یا ویډیو کوي نو هغې کې ډېر احتیاط کول پکار دي الله دې نه کړي چې سبا هغې ته داسې څه مشکلات وي دا هغه خبرې وې چې زما نه وې دا د پېښور پولیس وي